تفسیر ذخیرة الجنان والا خبره ذکر کړې د چې سړی چاول خوري چاول روجي داغه پیدې ذکر کړې درې پیدې ول ذکر کړې تفسیر ذخیرة الجنان و چې کم سړی چاول خوري روجي دا سړی به بوډا کیږي نه او دویم ذکر کړی د چې کم سړی چاول خوري دا سړی به سپې چرته نه چیچي د سپې د چیچل نه به دا سړی بچ وي او دریم ذکر کړی چې دا چاول چې څوک خوري دا سړی د کور نه بچرته هم غلا نه کیږي او بیا دغه وجه ذکر کړی دي اول دا چې دی با چې د ذکر کړی چې دی به بوډا کیږي نه د بوډا کېدو وجه ذکر کړی دا چې دی به د بوډا کېدو نه مخکې مري دی به بوډا کېدو ته اړو پاتې کیږي نه او دویمه چې ذکر کړی دا سپې به نه چی نو دی به د کمزورتیا د وجه نه د سره همسا به وي لاس کې به سره کونټي وي او چې کونټي و سری سپې د نږدې نشرت لري به سپې د ځان لري کوي منې کوي به او دریم هوجه ذکر کړل چې دله کر بغلا ناراضي غلان مو کر ناراضي غلا به نه کیږي هغه وجه ذکر کړی دا چې دا به ټول شپاغه ټوخیږي او چې غل کور خاطر راشه و چې د کور کې خلک هغه اختی نو هغه بغلا نه کی غلا لا بار ناراضي غل نو دی وجه تفسیر ذخیرة الجنان دا د چوالو پیدې ذکر کړي په دې بل طریقه باندې نو دې نزان ساتل پکار دي مونږ ټول له پکار او دا خبره تفسیر ذخیرة الجنان 12 نمبر جلد کې 335 نمبر پیج باندې دا خبره ذکر کړی دا او دا د همسا سره خبر رااله چې د موسی علیه السلام سره چې کوم همسا وا الله تبارک وتعالى تفوس کو چې د همسا سره لپاره دوی دا ډډه په وهمه بزو ته په پانی را سندمه په دې زمن کې دلته تفسیر ذخیرة الجنان دا واقعا ذکر کړه د چاولو د پیدو دا همسا